بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 142 ته قانون نمبر 68 دی د ناقص قوانین شروع دي. نن به موږ د رخایا ادایا قانون وایو. رخایا ادایا قانون د دې قانون خلاصه دا ده، هر کله چې د مفاعل د الف نرستا حمزه راشي، مفاعل دا دی ګورئ، اول حرف مفتوح ته، دویم حرف مفتوح ته، پدریم ځای د الف ته، نو دی الف ته د مفاعل الف وای، د مفاعل الف. نو هر کله چې د مفاعل د الف نه وروسته حمزه راشي، د دې مفاعل د الف چې دی کنه د دې نه وروسته چې دلته کې د عین په ځای باندې حمزه راشي، او دا حمزه د یا نه مخکې راشي، دا حمزه د یا نه مخکې راشي. یعنی ګورئ د مفاعل د الف نه وروسته حمزه وي او بیا د دې حمزه نه وروسته یا راغلی وي. یا ټیک شو جي؟ لکه ګورئ دا مفاعل دی موږ سره مفاعلو، نو ګورئ د دې عین کلمې په ځای باندې چې حمزه موږ سره راشي، او د دې حمزه نه چې وروسته دا کم د دې عین نه وروسته چې دا کم لام دی کنه په دې ځای باندې یا راشي، یا دغه خبره کوي. او مفاعلو کې میم مفتوح اول کلمه او فا دویمه کلمه د مفتوح ته، په دریم ځای د مفاعلو د الف ته، نو دې ته وایي د مفاعلو الف. نو کله چې د مفاعلو د الف نه وروسته حمزه راشي، دې ځای د عین په ځای باندې د الف نه وروسته د عین په ځای باندې حمزه راشي، او د دې حمزه نه وروسته بیا په دې لام کلمې باندې اخري حرف یا وي، یا او د حمزه او دا حمزه د یا نه مخکې راشي، یعنی دا آخري حرف یا وي او د دې یا نه مخکې دا حمزه راغلی وي. نو د داسې یا نه د داسې حمزه نه نو د داسې حمزه نه یا مفتوحه جوړول واجب دي. ٹھیک شو؟ نو د داسې حمزه نه یا مفتوحه جوړول واجب دي. نو د داسې حمزه نه یا مفتوحه جوړول واجب دي، خو شرط پکې دا دی چې دا حمزه به په واحد کې د یا نه مخکې نه وي. د دې کومه کلمه چې د مفاعل په وزن راشي نو دا به جمع وي، دا به د جمع صیغه وي، دا به د جمع کلمه وي. نو د دغه د جمع کلمې په واحد کې به د حمزه د یا نه مخکې نه وي، صرف په جمع کې به د یا نه مخکې وي، په واحد کې به د یا نه مخکې نه وي. لکه رخایا دی کنه، رخایا په اصل کې رخایو. ٹھیک شو؟ دا رخایا چې دی دا په اصل کې رخایو. د شرائف قانون د وجه نه د الف نه وروسته یا نه حمزه جوړ شو. دا رخایي ګورئ په رخا کې د دې الف نه وروسته چې راکمه یا ده مکسور، د دې نه حمزه جوړ شو، نو دا به موږ سره څه شي؟ رخائو. بیا د دعیه قانون د وجې نه دې اخري واو نه یا جوړه شوه، رخائو شو. بیا د الف نه وروسته حمزه نه یا مفتوحه جوړه شوه. د الف نه وروسته چې راکمه ګورئ د دې مفاعلو د الف نه وروسته دا حمزه دی کنه چې کوم د واو نه جوړ شوی و، د دې حمزه نه یا مفتوحه به جوړه کې، نو رخایو شو، رخایو. اوس د قاله باع قانون د وجه نه د اخري یا متحرک ما قبل مفتوح ده، د قاله باع قانون د وجه نه د اخري یا متحرک ده او ما قبل مفتوح ده، نو اخري یا نه الف جوړ شو، نو رخایو نه رخایا شو. ګورئ دا رخایا چې دی کنه، رخایا دا موږ سره اخره کې تیار شو. دا رخایا په اصل کې رخایو. اوس د شرائف قانون د وجه نه موږ سره د دې واو نه مخکې چې راکمه یا ده کنه د الف مفاعل نه وروسته، نو د دې یا نه به موږ سره حمزه جوړ شي، نو دا به موږ سره رخا ای وشو
رخا ای وشو. اوس د دعیه قانون د وجې نه د دې الف نه وروسته چې راکمه حمزه را کنه دا حمزه چې موږ د یا نه جوړه کړې ده د دې حمزه نه به موږ سره دا چې کوم اخره کې دا واو دی د دې واو نه به موږ سره یا جوړه شي نو دا به موږ سره شي رخا ای یو. رخا ای یو شو. اوس وګورئ موږ سره د کم قانون د قال باع د دې دعیه قانون د وجې نه د دې کم موږ سره چې دا حمزه دی کنه او د ده نه وروسته را یا موږ سره ده نو اوس به د دې حمزه نه موږ سره یا مفتوحه جوړه شي. د دې الف نه پس چې راکم حمزه دی د واو نه جوړ شوی د ده نه به موږ سره یا مفتوحه جوړه شي نو دا به موږ سره څه شي ګورئ ورته رخا یا یو. د دې حمزه نه موږ سره یا جوړه شوه او دا موږ سره واو دا یا مضموم ده اخره کې. اوس دا یا مضموم چې ده که نه دا یا مضموم دا یا متحرک ته مضمه ده پې او د دې نه مخکې دغه ده یا مفتوحه ده نو اوس د قال باع قانون د وجې نه به مونږ دا یا چې کوم اخره کې متحرک ده د دې نه به الف جوړ کړو نو د رخا یا یو نه به مونږ سره رخا یا شي. دا الف مونږ د دې یا اخري یا نه جوړ کړو او دا یا مفتوحه چې ده که نه دا مونږ د دې حمزه نه جوړه کړې ده او دا حمزه مونږ د یا مکسورې نه جوړه کړې ده. په دې به امید دی تاسو پوه شوي یې. ټیک شوه. نو ګورئ کله چې موږ سره د مفاعلو د الف نه وروسته حمزه راشي او دا حمزه د یا نه مخکې راشي نو د داسې حمزه نه یا مفتوحه جوړول واجب دي. داسې حمزه نه یا مفتوحه جوړول واجب دي لکه موږ سره رخا یو که نه رخا یو نو د دې الف مفاعل نه وروسته یا را سره راله د دې نه حمزه جوړول واجب دي د شرایف قانون د وجې نه. اوس په مونږه د دې حمزه نه بیا مونږه دغه جوړه کړو یا مفتوحه جوړه کړو د اخره کې واو نه به مونږ یا جوړه کړو او بیا به د دې حمزه چې دی که نه د ده نه به مونږ اخره کې یا مفتوحه جوړو او بیا به د قال باع قانون د وجې نه د دې اخري یا نه د دې مخکې یا مفتوح د وجې نه د اخري یا نه الف جوړ کړو نو موږ سره به رخا یا شي. انشاءالله زه به اخره کې حلم کم. او دویمه خبره پکې واورئ او هر کله چې د مفاعلو د الف نه تاسو ته ما ویلي د مفاعلو دا یو الف دی دا دې ته دا دریم حرف چې دی دا دریم حرف ګورئ اول حرف میم مفتوح دی دویم حرف فا مفتوحه ده او دریم حرف الف دی نو دې الف ته د مفاعلو الف وای. نو هر کله چې د مفاعلو د الف نه وروسته حمزه راشي د مفاعلو د الف نه وروسته حمزه راشي او دا حمزه د یا نه مخکې وي دا حمزه د یا نه مخکې وي نو داسې حمزه نه واو مفتوحه جوړول واجب دي. مخکې به د حمزه نه مونږ یا مفتوحه جوړول ته واجب وو. اوس په دې دویمه حصه کې د داسې حمزه نه واو مفتوحه جوړول واجب دي خو شرط پکې دا دی چې د دې جمع په واحد کې ګورئ دا حمزه خو د مفاعلو د جمع صیغه ده جمع مکسر صیغه ده دا مفاعلو جمع مکسر ده او دا جمع مکسر چې ده که نه د دې په واحد کې نو تا ته وایي چې په دې شرط چې د دې جمع دا مفاعلو په وزن چې کومه جمع ده د دې په واحد کې به دا واو د الف نه وروسته په څلورم ځای کې راغلی وي لکه ادا وا چې دی که نه ادا وا په اصل کې ادا یې وو د عداوتون جمع ده. نو ګورئ د عداوتون د الف نه وروسته په څلورم ځای کې راغلی ده دا واو راغلی دی د عداوتون په څلورم ځای کې دا واو راغلی دی دا د واحد صیغه ده. دا عداوتون واحد کلمه ده د دې عداوتون جمع ادایبو نو بیا په دې ادایبو کې تعلیل وشو څنګه وشو نو ګورئ د شرایف قانون د وجې نه د الف مفاعلنا وروسته یا راغل یا نه حمزه جوړه شوه دا ګورئ دا الف مفاعل دی د دې کې دا حمزه نه ګوره دا یا ده که نه ادایبو د دې الف مفاعل نه وروسته یا راغلی د دې نه به حمزه جوړه شي نو د ادایبو نه موږ سره ادایبو شو
ادا ایو دا حمزه موږ سره د دې یا نه جوړه شوه دا د شرائفو قانون د وجې نه بیا د دعیه قانون د وجې نه د اخري واو نه یا جوړه شوه دا اخیره کې چې راکم واو دی کنه واو مضموم د ده نه به اوس یا مضمومه جوړه شي نو ادا ایو شو ادا ایو دا اخیری یا چې کنه دا د واو مضموم نه جوړ شو ٹھیک شو اوس د دې قانون د وجې نه مو د حمزه نه واو مفتوحه جوړ کړو د الف مفاعل نه وروسته چې کوم حمزه دی کوم حمزه چې موږ د یا مکسوره نه جوړ کړی هماغې حمزه نه به اوس واو مفتوحه جوړه شي نو ادا ویو شو دا وګوره دا واو موږ د حمزه نه جوړ کړو دا په اصل کې داسې موږ سره جوړ شوی ادا ایو اوس د دې حمزه نه موږ به واو مفتوحه جوړ کو د دې حمزه نه موږ څه دا واو مفتوحه جوړ شو نو د ادا ایونه موږ څه ادا ویو شو ادا ویو بیا د قال باع قانون د وجې نه د قال باع قانون د وجې نه مو د یا متحرک ما قبل مفتوح نه یا متحرک د اخیری یا یادی ښه د اخیری کې چې کوم د واو نه یا جوړه شوي که نه د دې واو نه موږ سره دا یا جوړه شوي نو اوس دا یا متحرک ته که نه متحرک وایي مطلب دا دی چې زبر زیر یا پیش وي پې نو په دې باندې پیش دی نو دا یا متحرک ته او ما قبل تی فتحه ده مخکې حرف باندې تی فتحه ده نو د قال باع قانون به اوس استعمال شي نو وایي چې د قال باع قانون د وجې نه مو یا متحرک ما قبل مفتوح نه الف جوړ کړو نو ادا ویونه موږ سره ادا وا شو نو ګورئ د دې قانون دوه حصې شوې یو رخایا یو ادایا اداوا دا رخایا چې دی که نه دا واورئ دا په اصل کې دی رخایو دا رخایا په اصل کې رخایو ٹھیک شو جی بیا د شرائف قانون د وجې نه د دې الف مفاعل نه وروسته چې یا مکسور ده که نه د دې نه به حمزه جوړ شي نو دا به موږ سره رخائو شي رخائو اوس د دعیه قانون د وجې نه به موږ سره د دې اخري یا نه د دې واو مضموم نه یا مضمومه جوړه شي نو دا به موږ سره شي رخائو ټیک شوه اوس چې د مفاعلو د الف نه وروسته کوم حمزه دی که نه نو د دې حمزه نه به موږ سره د دې قانون دا چې کوم قانون روان دی د دې قانون د وجې نه به موږ سره د دې حمزه نه یا مفتوحه جوړه شي نو دا به موږ سره شي ګورئ رخایو د دې حمزه مکسور نه موږ یا مفتوحه جوړه کړه نو رخایو شو اوس په د قال باع قانون د وجې نه دا اخري یا متحرک ته متحرک مطلب زبر یا زیر یا پیش وي نو په دې اخري یا باندې پیش دی که نه نو دا یا موږ سره متحرک ده او ما قبل ته فتحه ده اوس په د قال باع قانون دا وایي چې کله اخري حرف دا یا متحرک وي او ما قبل ته فتحه وي نو د دې یا نه الف جوړول واجب دي نو دا رخا یا یونه به موږ سره شي رخایا دا موږ سره رخایا شو دا موږ سره د دې قانون اوله حصه شوه د دې قانون دویمه حصه واوره کله چې د مفاعلو د الف نه وروسته حمزه راشي دا مفاعلو د الف نه وروسته حمزه راشي او دا حمزه د یا نه مخکې وي د دې حمزه نه وروسته بیا یا وي دا حمزه د یا نه مخکې وي ٹھیک شو جی نو داسې حمزه نه واو مفتوحه جوړول واجب دي خو شرط پکې دا دی چې د دې جمع په واحد کې به دا واو د الف نه وروسته په څلورم ځای کې راغلی وي لکه ادا وا چې دی که نه ادا وا دا په اصل کې ادا یو ٹھیک شو دا ادا وا په اصل کې څه شو ګورئ ورته ادا و ٹھیک شو اوس د شرائف قانون د وجې نه به دا د الف مفاعل نه وروسته چې کوم یا مکسور ده که نه د ده نه به حمزه جوړ شي نو دا به موږ سره څه شي ګورئ ورته ادائو اوس به موږ سره د دعیه قانون د وجې نه د اخره کې کوم واو دی د ده نه به موږ سره یا مضمومه جوړه شي دا به موږ سره څه شي ګورئ ورته
ادائیو اوس په موږ سره د دې قانون د وجې نه د دې مفاعلو د الف نه وروسته چې کومه دغه دی حمزه دی نو دنه به موږ سره واو مفتوحه جوړ شي د دې حمزه نه به موږ سره واو مفتوحه جوړ شي نو دا به موږ سره ګورئ داسې شي ادا ویو دا واو مفتوحه موږ سره د دې حمزه مکسوره نه جوړ شو اوس په دا یا بیا متحرک ته او ما قبل واو مفتوحه دی نو فتحه د مخ کې نو اوس پر قال باع قانون د وجه نه د دې یا نه موږ سره الف جوړ شي نو دا به موږ سره شي ګورئ ادا وا نو دا الف به موږ د الف مقصوره په شکل کې لیکو ٹھیک شو الف مقصوره څه ته وایي چې کله زبر وروسته ته د یا شکل کې وي ٹھیک شو نو دا الف مقصوره په شکل کې به موږ سره د ادا وا راشي نو دا ادا وا په اصل کې ادا یې وو بیا د شرائف قانون د وجه نه د یا مکسوره نه موږ سره د دې یو یا مکسوره نه موږ سره د حمزه مکسوره جوړ شو اوس د دعیه قانون د وجه نه د واو مضمومه نه موږ سره یا مضمومه جوړه شوه ٹھیک شوه اوس بیا د دې قانون د وجه نه د دې قانون د دې دویمې حصې د وجه نه موږ سره د دې حمزه مکسوره نه د الف مفاعل نه وروسته چې کوم حمزه موږ سره د یا مکسوره نه جوړ شوی او حمزه مکسوره ته جوړ شوی دی نو د دې حمزه مکسوره نه به موږ سره واو مفتوحه جوړ شي نو دا به موږ سره د ادا ایو نه موږ سره ادا ویو شو اوس موږ سره د قال باع قانون د وجه نه د دې اخیری یا نه یا متحرک ته او ما قبل ته مفتوح ته نو اوس په د دې یا نه موږ سره الف جوړ شي نو دا به موږ سره ادا واشي نو ګورئ دا قانون دوه حصو کې تقسیمو اوله حصه کې رخایا او دویمه حصه کې اداوه اوله حصه کې د الف مفتوحه نه د الف مفاعلنا وروسته چې کومه موږ سره یاده نو د هغه یا نه به چې کومه حمزه را سره راغلی وي د الف مفاعل نه وروسته کومه حمزه وي د هغه نه یا مفتوحه جوړول واجب دي د مفاعلو د الف نه وروسته چې کوم موږ سره حمزه وي د هغې حمزه نه به موږ یا مفتوحه جوړو دا د قانون اوله حصه وه د قانون دا دویمه حصه کې څه وایي چې کله موږ سره د الف مفاعل نه وروسته حمزه راشي که نه نو د هغې حمزه نه به موږ واو مفتوحه جوړو په بره حصه کې موږ سره د الف مفاعل نه وروسته د حمزه نه یا مفتوحه جوړول دي او په ښکته حصه کې موږ سره د الف مفاعل نه وروسته د حمزه نه واو مفتوحه جوړول را سره دي واجب دي که نه دي نو هغې کې رخایا جوړ شو او په دې ښکته حصه کې ادا وا را سره جوړ شو امید ده تاسو په دې قانون باندې پوه شوي وئ نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام